السلام علیکم کرمیوالو اوریدلې مې د نن پړشنور کې بیا جرګه د چیف سکریټري روان دی کوزنا نور افسران روان دي هر کله زمونږ د علاقه په غوبل باندې اړوي یا زمونږ علاقې کې یو د غوبل پروګرام وي بیا د کوزنا د افسرانو راتګ دا به بیا د راتګ د دوه سلسله بیا ډېره زیاته کېږي خو څومره هم افسران راغلي څومره هم غټ خلک راغلي دي اوس پرې مو دا توقع دا امید پیدا نه شي چې د دغه راتګ سره دغه جرګې سره دغه ناستې سره به زمونږ د کور مې کوم بې ضمیره خلک دي د کور مې کوم واده خلک دي د کور مې کوم په تکلیف کې خلک دي د دو تکلیف کې به څه کماری شي د کور مې ټولو مشرانو ته یم په نن جرګې کې به آیا څوک د موجوده حالاتو ذکر او تذکره وکړي چونکې داسې جرګو مونږ حصه نه جوړوو که داسې جرګو مونږ حصه وه نو مونږ به د خپلې علاقې موجوده حالات چې نن هر یو سړی پریشان دی هر یو بډا ته تکلیف دی هر یو کور غیر محفوظ دی هر غار هر صحرا هر علاقه هر یو روډ هر لیاره غیر محفوظه دی دلته د مونږ دپاره د ژوند د تیرولي دلته د ژوند د تیرولي هر یوه شوبه برباده دی مونږ که سکولونه ګورو مونږ برباد ای مونږ هسپتالونه برباد ای مونږ روډونه برباد ای مونږ د پوښتنې څوک نشته دی ای مونږ د زړه د تسلي څوک نشته دی مونږ د زړه د باور والا خلک دلته نشته دی سرکار نه هم خفه او د سرکار ادارو محکمو نه هم خفه وجه دا دی چې 22 سال یا 20 سال تېرېږي مونږ په دغه دندل کې روان یو په یو ډاري خوب کې روان یو د خپلې علاقې مشرانو ته تاسو که کولی شو نن د خپلې علاقې واخلئ چې نمایندګي وکړو باور ولرو که چیرې نن صرف د اهل تشیع او اهل سنت ټول مشران په ګاڼه باندې د دغې جرګې نه په یو ځای راپوڅي چې دا نه خپله زه د تا دغې جرګې بایکاټ کوم په وجه د دې چې ما ماشومانو ته تکلیف ما زنانو ته تکلیف ما کلي ته تکلیف ما بازار ته تکلیف زه غیر محفوظ ما استاد غیر محفوظ ما مشر غیر محفوظ ما کلی غیر محفوظ ما غار غیر محفوظ نو ته ماته دا وایې په دغه صورت کې زه افسره تاسو یې څه شي دپاره کښېنم په دغه وخت کې افسره زه تاسو د څه شي جرګه وکړم یوه مسله ښه نه دی چې تا حل کړې مسالې پسې مسالې روانې دي ایشو پسې ایشو روانه دی تکلیف پسې تکلیف روان دی نو زه د کور مې ټولو افسرانو ته بیا ټولو مشرانو ته یم چې د خدای دپاره او د کورمیوالو دپاره نن تاسو د دغې جرګې په ګاڼه ورسره په یو ځای راپورڅو چې د دغې جرګې د حصه نه یم زه بایکاټ کوم په وجه د دې چې ما ته تکلیف دی او د ما تکلیف به تاسو ته احساس نه کېږي ما امید دی د مو مشرانو په عزت کې به کمی نه رسي ما امید دی مو کورمیوالو مشران به مو کورمیوالو په زړونو کې ځایونه موندي ما امید دی د مو سرګ افسرانو په کرسیانو کې د مونږ افسرانو په دفترو کې د مونږ مشرانو کمی به نه رسي هله چې کله دغه مشران د دغو خلکو دپاره د دغې کورمې دپاره د دغې کورمې حالاتو دپاره دا رقم د جرګیو ګزاري خو بایکاټ وکړو نو مونږ مشرانو نه دا توقع دی چې هغه به د خپلې د علاقې نمایندګي دپاره او د دغو د مسالو حل کونې دپاره دا رقم قدم به اوچت کړي ډېره مننه